الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله ثم الحمد لله دا اللہ تعالی دا عظیم کتاب ختم شو زمونږ استاسو نن سبا د زندګۍ مراحل په ډېر برکتي وخت او لمحاتو کې روان دي د ثابت کال خلاصه او نچوړ هغه رمضان المبارک ته او بیا د رمضان المبارک نچوړ او خلاصه دا آخرنی عشره ده چې ان قریب شروع کېدو والا ده او بیا په آخرنی عشره کې د هغې نچوړ او خلاصه چې کوم دی نو د لیلة القدر شپه ده چې هغه په دې آخرنی عشره کې دا هغه عشره ده او هغه لیلة القدر شپه چې د کم عظیم کتاب چې ختم شو نو د دغه عظیم کتاب نزول الله په دغه میاشت کې کړی او په دې میاشت کې بیا په آخرنۍ عشره کې کړی او په آخرنۍ عشره یعنې لسو ورځو کې بیا د لیلة القدر په شپه کې کړی په کم کال باندې چې قرآن نازلېدو نو په هغې کال باندې د لیلة القدر شپه په 24 رمضان باندې وه نو الله پاک په 24 رمضان باندې د قرآن نزول چې کوم دی د لیلة القدر په شپه کې وکړو وس دا ضروري خبره نه چې 24 رمضان باندې د هغه وخت لیلة القدر شپه نو هر کال دې رسي بلکې هر کال کې الله تعالی دا شپه چې کوم دی نو بدلی را بدلی په کم کال باندې قرآن نازل شوی نو په هغه کال کې 24 رمضان نو ان قریب آخرنۍ عشره شروع ده او د هغې لیلة القدر د شپې دپاره خوش قسمت خلق چې کم دی نو دا اعتکاف تکینی او هغه شپه چې کم دی نو شوګیرئ وستاسو ذهن ته به دا یو اشکال راځي چې قرآن خو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ډېر وخت کې نازل و دېرش کاله کې چې کم دی نو قرآن نازل یعنی صحیح وخت 20 کاله 15 میاشتې او 14 ورځو کې قرآن مجید په نبي علیه الصلاة والسلام الله نازل کړی نو بیا څنګه د لیلة القدر په یو شپه باندې نازل شو نو دا خبر ذهن کې یاره ساتل پکار دي چې د قرآن نزول الله پاک 2 پیرې کړی دی یو پیر چې کوم دی نو قرآن الله د لوح محفوظ نه نازل کو د خانه کعبې بالکل په صدایې باندې چې کوم دی نو اسمان کې د فرشتو یوه عبادت خانه د هغې ته بیت المعمور وی بیت العزت ورته وی الله د لوح محفوظ نه قرآن هغې ته نازل کو چې دا 24 رمضان د لیلة القدر شپه وه الله د دې دپاره د دنیا د نزول نه مخکې هلته د لوح محفوظ نه نازل کو دپاره د دې چې فرشتو ته هم پته ولګي چې دا ډېر عظیم کتاب دی انشاءالله د عظمت مطابق په اوس روایت ووایو چې دا څومره عظیم کتاب دی او کله چې الله تعالی پر یو شپه باندې مکمل نازلو نو دا میاشت اخرنۍ عشره او 24 رمضان او بیا دویم نزول
الله د اسمان نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زړه مبارک باندې 20 کاله 15 میاشتې او 14 ورځو کې چې کم دینو وکړو او لګ لګ الله تعالی چې کم دینو نازل کو دا د لګ لګ نازلولو بلا حکمتونه دي یو دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پاغي کې اسانی یو دا چې صحابو ترغه په یادولو کې اسانی او یو دا چې قران کې بلا احکامات دي کله چې په یو ځای باندې احکامات په چا لازم کې نو خلکو ته ډېر زیات مشکل پریوزي الله پاک رو رو چې کم دینو احکامات نازلول او خلکو به په عمل کې راوستل تر دې پورې چې دین مکمل شو او بل دا چې قرآن مجید زیات چې کم دینو حصہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تسلی د پار الله نازل کړی دا لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به خلکو ظلم شروع کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت چې کم دینو خلکو به نه قبلو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به الله د مخکینو انبیاء او قصص نازل کړل چې پیغمبر یوازې ته نه استانه مخکې نوح علیہ الصلوۃ والسلام راغلو هغه لهم خلکو داسې جوابونه ورکړي دي او داسې په کاڼو باندې چې کم دینو وشتلی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به د هغې نه تسلي میلاو شوه نو ځکه الله قرآن مجید لږ لږ نازل کو او بیا د قرآن مجید د نزول طریقه کار سو کله چې الله تعالی په دویم ځل باندې قرآن نازلو د هغې آغاز هم د رمضان المبارک نه وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دینو فرمایي بخاری شریف ابتدائی روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د وحی ابتدا دا د رښتیا او خوبونو نه وشوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به رښتیا خوبونه لیدل او کم خوب چې به ولید نو سحر به داسې رښتیا شو لکه څنګه چې دا شپه ختمه شي او تک سپین سبا چې کم دینو راوخیږي د هغې سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زړه کې خلوت چې کم دینو دا خلوت پسندی راله یعنی یو ځای کې چې کم دینو خشکه کې ناست او د الله عبادت کول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به لاړ غار حرا ته د رسول الله مبارک مشر بی بی حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها هغې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خوراک وغیره دا چې کم دینو تیار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به لاړ غار حرا کې به د الله پاک عبادت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیر اخوا واقعه خپل بیانوي چې یو پیره زناس یم غار حرا کې یو کس چې کم دینو غار ته راننوت او زما سره چې کم دی بره ګړه وکړه رسول الله مبارک فرمایي چې مال زور راکو دومره زور راکو چې ما ته ډېر زیات تکلیف راورسېد د هغې نه پسې زه پرېښودم او ما ته وایي چې اقرا ولوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکړ چې ما انا بقاری زه خو لوستونکی او قاری نه یم ځکه د الله تعالی حکمت و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک په وړوکوالي کې چې کم دی نو انپړ لوی کړی د امتي دپاره انپړ لویدل عیب دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دپاره خوبي وه ځکه خوبي وه چې 40 کاله پس په الله چې کم دی نو کتاب ورکوي او کله چې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له کتاب ورکو نو خلکو اعتراضات شروع کړل چې دی پیغمبر د ځان لیکلی نو الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمیل پیغمبره وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک پیغمبر د دین مخکې خو تا چېرته کتاب نه دی ویلی او نه دی په خپلو لاسو باندې لیکل کولی شو که چرته کې تا یو کتاب ویلی یا دې په لاسو لیکل کولی شوې نو اذا لارتاب المبطلون باطلو خلق و بیا شک کو چې دا د پیغمبر د ځانه جوړ کړی اوس یو سړي په خپله زندګۍ کې چې کم دی د خپل نوم لیکل هم نه ورځي او بیا یو دم چې کم دی نو د 40 کالو نه پس چې د 40 کالو نه اخوا د زده کړې دور نه وي بلکې څه چې زده کړي هغه په هېرېدو باندې شروع شي داسې یو کتاب چې کم دی نو راوړ او بیا تمام دنیا له چې کم دی نو چیلنج ورکوي چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورة من مثله که تاسو په شک کې چېرې دی پیغمبر دا کتاب د ځان لیکلی دی د دې کتاب نه په ریب او شک کې نو فاتو بصورة من مثله د دې قرآن په شانتي یو صورت قدر له پیش کوي
دنیا چې کم دی نو چیلنج منظور نه کو د قرآن په شانتي یو صورت چې کم دی نو پیش نه کو نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مالې زور راکه او چې کله یې پرېښودم نو ماته اقرا ما زه لوستونکی نه یم دویم پیری چې کم دی نو بیا ونیوم او بیا یې ماله زور راکه تر دې پورې ما ته ډېر تکلیف راورسید د هغې نه پسې پرېښودم ما ته وایي اقرا ما بیا وی چې زه خو قاري نه یم لوستونکی نه یم په دریم ځل باندې بیا ونیوم او بیا یې ماله زور راکه چې ما ته تکلیف راورسید او بیا چې کله زه پرېښودم نو ما ته وی چې اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا آیتونه ولنی چې کم دی نو الله پاک نازل کړل دا کس جبرائیل علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام باندې یخني راله تبه راله کور ته چې کم دی نو راغی حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته وایي په ما باندې صادر او کمبر رواچوه زما یخني کېږي هغې تسلي چې کم دی نو ورکړه نو د قرآن د نزول ابتدا په دویم ځل د هغه ځای نه وشوه او بیا نبی علیه الصلاة والسلام باندې به دا قرآن د اسمان نه چې کم دی نو څنګه راتو زه دې پورې صرف خبره کوم چې قرآن څومره عظیم کتاب دی د عظمت طرف ته راځم او بیا دا میاشت الله زموږ په زندګۍ باندې راوستې ده د دې مطابق یو څو خبرې کو بیا خبره ختمومه نبی علیه الصلاة والسلام باندې به د اسمان نه وحی څنګه راتله په دویم نزول کې خو الله پاک لږ لږ کتاب په نبی علیه الصلاة والسلام نازل کو بخاری شریف کې چې کم دی نو ابتدایي بابونو کې نبی علیه الصلاة والسلام نه چې کم دی نو تپوس کېږي یا رسول الله په تا باندې وحی څنګه راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې احیانا یاتینی مثل صلصلة الجرس کله په ما باندې د اسمان نه وحی د جرس د شړنګارې په شانتي کېږي نبی علیه الصلاة والسلام باندې دا وحی به د ټولو نه سخته وه داسې د جرس په شانتې شړنګاری به خته او بیا پرې اواز کې به نبی علیه الصلاة والسلام ته څه وویلی شو الله به نبی علیه الصلاة والسلام ته حفظ کړی یاد کړی به یو اوس دا شړنګاری چې کم دی نو دا به رسو علماو مختلف اقوال دي خو دا د فرشتو د وزرو هغه بړنګاری دی لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته به داسې رمچو د بړنګارې په شانتې داسې بړنګاری ختو دا د فرشتو د وزرو هغه بړنګاری و چې نبی علیه الصلاة والسلام به داسې اورېدو او بیا چې به کله د نبی علیه الصلاة والسلام د مخې نه آواز ختم شو نو آواز چې به څه ویلي رسول الله مبارک ته به هغه یادو او دا وحی د ټولو نه زیاته سخته وحی او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دې ته چې کم دی نو وحی سلسلي وی دومره سخته چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په سخت جمع کې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې به دا وحی سلسلي چې کم دی نو راله د نبی علیه الصلاة والسلام بدن باندې به دا اوښې ښکته داسې رابیدي لکه څنګه چې د یو هار نه چې کم دی نو تار وشلیږي او دانې په یو بل پسې داسې ښکته چې کم دی نو رابهیږي نبی علیه الصلاة والسلام چې به په کومه سورلۍ باندې ناسو او د اسمان نه به وحی سلسلي راله نو هغه سورلۍ به د ډېر زور د وجې نه ښکته کېناسته قرآن معمولی کتاب نه دی دا ډېر عظیم کتاب دی موږ ته د دې عظمت پته نه لګي ځکه مخکې قرآن چې کم دی نو بیانېږي شاته زمونږ سوچونه بل طرف ته وي مخکې قرآن چې کم دی نو بیانېږي شاته چې کم دی نو تاسو غیمې کوئ موږ ته د قرآن د عظمت ادراک او پته نه لګي نو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې به وحی راله سورلي به په ځای باندې چې کم دی نو کېناسته نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په پتون باندې چې کم دی نو سر یې ښودی دی نبی علیه الصلاة والسلام داسې پروت دی ډډې وهلې قرآن کې چې کم دی نو یو جمله چې کم دی یو ټکی نازل شو غیر اولی الضرر قرآن کې چې کم دی نو دا نزول وحی چې کم دی نو راله حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی علیه الصلاة والسلام نور جسم اخوا د نبی علیه الصلاة والسلام صرف سر مبارک زما په پتون باندې پروتو د نبی علیه الصلاة والسلام د سر دومره زور ښکته زما دې پتون له ورکو چې زما 100% یقین راغی چې زما پتون چې کم دی نو دا به مات شوی
نو تاسو ردینا نور چې کم دی نو پته ولګوئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وجود له به څومره زورو د هغه وحي سلسلې وه چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې به راله او بیا چې کم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا غاښونه به داسې ګړزېدل بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د دین علاوه دویمه وحي چې کم دی د اسمان نه به په دې طریقې سره راتله چې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به کله وحي راوړه نو جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به یو صحابي په شکل کې چې کم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخامخ شو او خصوصا د رسول الله مبارک یو صحابي چې دا د نبی علیه السلام قاصر رسول الله مبارک با اکثر لیږه نورو بادشاهانو ته دهیه کلبی رضی الله تعالی عنہ جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به هغه په شکل کې راغی او وحی به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته واوروله او بیا به غایب شو نبی علیه السلام ته پته ولګېده چې دا زما هغه صحابي نه بلکې دا جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د وحی دا سلسله چې کوم دی نو په ما باندې ډېره زیات اسانه وه دی به نبی علیه الصلاۃ والسلام له زور نه ورکو لکه څنګه چې مخامخ دوه کسان د یو بل سره خبرې وکړي او ځي دریمه طریقه چې کوم دی د قرآن د نزول دا وه چې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام له په خپل اصل شکل کې چې کوم دی نو راغلی دوه درې ځایه نبی علیه الصلاۃ والسلام له راغلی دا دریمه طریقه د وحي او څلورمه طریقه چې کوم دی نو د وحي ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به برای راست چې کوم دی نو په زړه کې خبره ور واچولی شوه پرشتي به برای راست خبره ور واچوله نه به یې د چا صحابي شکل اختیار کو نه به په خپل شکل کې چې کوم دی نو راغی دې ته چې کوم دی نو نفس فی الروح وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به زړه کې خبره ور واچوله رسول الله مبارک به پوه شو چې دا ما ته وحي وشوه او بله طریقه د وحي چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره الله پاک برای راست خبرې کړي دي هم په دې طریقو سره قرآن چې کوم دی نو نازل شو قرآن دنیا ته راغی مکمل شو نو خبره ما دې پورې کوله چې رمضان مبارک کې قرآن نازل دی شهر رمضان الذي انزل فی القرآن او بیا په آخرنۍ عشره کې نازل دی نو رمضان مبارک دا د 1200 میاشتو کې چې کوم دی نو دا د هغې خلاصه او نچوړ دی بیا آخرنۍ عشره چې کوم دی د ټول رمضان خلاصه او نچوړ دی او بیا د لیلة القدر شپه چې الله په دې کې قرآن مکمل طور باندې کوم دی نو نازل کړو نو قرآن په اول ځل په یو ځای نازل شو په دویم ځل لږ لږ په دې طریقې سره موږ او تاسو ته چې کوم دی نو راورسید نن الحمدلله قرآن زمونږ د غرونو دې سرونو ته هم چې کوم دی نو راورسید نو خبره ما دې پورې راغستې وه چې د رمضان مبارک او د قرآن په خپل منځ کې دا د یو بل سره تعلق او مرګتیا ده روژه کې قرآن چې کوم دی نو نازل او بیا چې به کله رمضان مبارک میاشت راله نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې به هم هغه جبرائیل کم یو جبرائیل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له اسمان نه قرآن راوړو سلیری زره ټریپه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام له جبرائیل امین د اسمان نه قرآن را کوز کړو هم هغه جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به د قرآن دور وکړو په کم کال باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه رخصتېدو نو په هغه کال جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دوه دورونه د قرآن مجید چې کوم دی نو دا وکړل نو قرآن دلته تراو کې تاسو ختم کو خو آخرنۍ عشره به د سبا نه شروع کېږي آخرنۍ عشره کې چې کوم دی نو قرآن پرې نه دی د قرآن او د دې میاشتې تعلق دی آخرنۍ عشره کې چې کوم دی نو ځان ستړی کوي په تلاوت باندې چا قرآن نه ولی په ذکر او اذکار باندې موږ سره کاش چې د عبادت چې کوم دی نو له ذوق او شوق وی د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندگی چې کوم دی زمونږ دپاره په هر ځای کې نمونه ده صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین فرمایي چې کله به رمضان مبارک راغی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندگی کې به موږ 3 تبدیلیانې چې کوم دی نو دا ولیدې نمبر 1 تبدیلی به دا وه د نبی علیه الصلاۃ والسلام عباداتو کې به زیاتوالی چې کوم دی نو راغی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام به عبادت ته لنګ مضبوط وتړو منګ وای پلانی کار ته املا وتړله د نبی علیه الصلاۃ والسلام رنگ چې کوم دی نو دا به سور شو نبی علیه الصلاۃ والسلام خپلې بسترې له د خوب او د دمې دپاره به
د رمضان مبارک تر اخره پورې چې کم دی نو نه راتو نو 3 تبدیلیان روژه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمبر 1 تبدیلی ده عبادت کې به زیارت چې کم دی نو راغی. دویمه تبدیلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ده چې پیسې رسول الله مبارک صدقات ورکول به سیوا کړل. روایتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی هم سخی خو کله چې به رمضان مبارک میاشت راله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخا به دومره سیوا شوه لکه څنګه چې تیز سیلی چې کم دی نو چلیږي. دریمه تبدیلی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندګۍ کې داراله رسول الله مبارک په دعاګانې زیاتې کولې او دعاګانو کې چې کم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به عاجزي شروع شوه او بیا خصوصا اخرنی عشره د اخرنی 10 ورځې چې براله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباداتو کې به ډیر زیات چې کم دی نو کثرت دا پیدا شو. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی چې کم دی زمونږ د پاره په هر ځای کې نمونه ده. روزه کې رسول الله مبارک مونږ ته هم د خپل زندگی نمونه پرېښودې ده چې عباداتو کې کثرت کوه که الله وس درکړی د غریب سره پرې کې سخا کوه الله قدرت او وس درکړی دی دې کې صدقات چې کم دی نو زیات ورکوه. دریم نمبر چې کم دی نو دعاګانې دې میاشتې کې زیات غواړې خصوصا اخرنی عشره کې چې پرې کې یو شپه چې کم دی د لیلة القدر یو نامعلومه شپه الله تعالی کال په کال بدلې ما تاسو ته وي. نو موږ هم د رسول الله مبارک ادبا به کوو بیا مخکینو بزرګانو ته وګورئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادبا به په رمضان مبارک کې چې کم دی نو کوله. د رسول الله مبارک نه پس د صحابو دور ته وګورئ مای کاش چې زمونږ سره د عبادت چې کم دی نو لږ ذوق او د عبادت چې کم دی نو لږ محبت وي. کومو خلکو چې د عبادت هغه خوند او لذت چې کم دی نو حاصل کړی دی هغه خلکو په کورونو باندې به ته چې ورتېرېدې په دې دور کې د شپې ته په یو کلي باندې ورتېرېږه ته به قبرستان باندې تېرېږم بالکل خلک چې کم دی نو اوده پراته وي. کم دور کې چې د قرآن مزه صحابو چې کم دی نو سکلې وه چې قرآن څومره چې کم دی یو خوندور کتاب دی د عباداتو مزه یې سکلې وه په هغه دور کې به د هغو په کوڅو باندې ورتېرېدې د هر یو کور نه چې کم دی د قرآن اواز به راتو هر یو انسان به تهجدو ته چې کم دی نو ولاړو. کاش چې زمونږ سره نن هم د عبادت لغونته کې احساس وي او موږ ته هم لږه غونته ذایقه او خوند چې کم دی نو حاصل وي موږ به چېرته په قرآن باندې نه تنګېدو. صحابه کرامو دور ته وګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیره د شپې داسې روان دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کوره د قرآن چې کم دی نو آواز راځي په زوره زوره چې کم دی نو تهجدو کې قرآن وایي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کوره چې کم دی په زور آواز نه راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر مونځ نه پس وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته صدیق بیګا زبری کو سوانه تیرېدمه تهجد ته ولاړ وې ډېر په مزه مزه قرآن وې سوجه ده وی یا رسول الله رقم ذات ته پاره چې ما وې ما خو پټ وې هغه ذات بیا هم اورېدل په دې وجه ما د نورو خلکو له تکلیف نه ورکو. کم خلک چې کم دی نو ودري نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمر فاروق نه تپوس وکړو فاروق ستا آواز ډېر زیات اوچتو ډېره په زوره سره چې کم دی د قرآن تلاوت تهجدو کې کوو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله دا مې ځکه کول مای زماره آواز چې کم دی نو لري لري پورې خور شي شیطان چې کم دی نو وتښتي کم خلک ودري زما په آواز باندې راپاسي تهجدو ته چې کم دی نو ودرېږي نه ما هغه خلکو د قرآن مزه سکلې وه ځکه د شپې به د هغو خوب نه و تهجدو کې چې کم دی نو قرآن به وي. په دې دور کې په یو کلي باندې تېرېږه بالکل چې کم دی نو قبرستاني ته به چې دا ټول مردگان پراته دي هغه دور کې چا د قرآن هغه لذت چې کم دی نو حاصل کړو د کورونو نه به د شپې آواز راتو. یو صحابي چې کم دی سحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه یا رسول الله بیګار شپې چې کم دی تهجد ته ولاړم ما چې کم دی د قرآن مجید تلاوت تهجد کې کوو زما سره خوا کې زما سورلیوم تړلې ده مخامخ کټ کې چې کم دی زما ماشوم بچی هم ودرې ما به وکتل سورلې به ترپه کې شروع کړې سورلې به ټوپونه شروع کړل ما به اواز چې کم دی نو بیا سلو کو په دې باندې یریدم چې شاید زما د اواز د وجې نه دغه سورلې چې کم دی نو ترپه کې وایي زما د ماشوم بچي ته نقصان ور ونه رسوي. ما چې کله تلاوت بس کو
چې دا زما سورلی ولی ترپه کې وای ما بر اسمان طرف ته وکتل د اسمان نه رڼاګانې راغلې وې زما په سر باندې داسې ښکته وې ما چې کله سلام وګرځو هغه رڼاګانې تیزۍ سره اسمان طرف ته په بره باندې روانې دي زه ډېر زیات ګبراو شوم ویرېدم ما له د هغې نه پس بیا خوب نه راتو یا رسول الله دا څه وجه کیدی شي دا رڼاګانې رسوې دې پورې زه خبره کوم کومو خلکو چې د قرآن لذت چې کم دی نو حاصل کړو هغه په قرآن باندې نه تنګېدل د شپې به د هغو د کورونو نه د قرآن چې کم دی نو اوازونه راتلل نبی علیه الصلاة والسلام صحابي ته وایي چې یاره زما صحابي دا کومه شپه چې تا بېګا تهجد کول تا چې د قرآن مجید تلاوت کو د اسمان نه فرشتې راغلې وې ستا پرې اواز پسې او ستا تلاوت پسې تا چې کله تلاوت بس کو په بر رڼاګانې چې راغوانې وې دغه رڼاګانې د اسمان ملایکو که تا تر سهاره پورې قرآن جاري ساتلی وې تا د قرآن مجید تلاوت چې کم دی نو پرېښودی نه وې نن به د مدینې په کوڅو کې خلکو فرشتې په خپلو سترګو باندې لیدلې وې دې نه پته ولګېده چې د هغې خلکو د زړه نه چې کم دی د قرآن آواز دا بر اخلاص راوته بالکل د اخلاص آواز بو ذکر اسمان نه فرشتې رالې ښکته نو ما دې پورې خبره کوله کومو خلکو چې د قرآن لذت او تلذذ څکلی دی هغو د شپې خوبونه چې کم دی نو دا په ځان حرام کړی د نبي علیه الصلاة والسلام لور چې کم دی حضرت د نبي علیه الصلاة والسلام لور حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها یو پیره د جمعې په شپه کې چې کم دی ماسخوتن لمونځ نه پسې د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړو قرآن چې کم دی نو شروع کړ د جمعې شپه د روانه ده حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها چې کم دی د قرآن تلاوت کوي تهجدو کې لګیا د نفلو کې کله چې قاعده باندې کېناسته مؤذن چې کم دی نو اذان شروع کو دې زر زر چې کم دی نو خپل تشهد تحیات ختم کړل سلام وګرځو ربه د دې نه خو نورې اوږدې شپې ما ته نه معلومیږي ربه دا اوږدې شپې هم ستا په ما دومره را لنډې شوې زما 2 رکعاته پرې کې نفلو کې چې کم دی نو پوره نه شو زه به کله خپل 2 رکعاته نفل چې کم دی نو سر ته ور رسومه ځکه هغې خلکو د قرآن لذت چې کم دی نو محسوس کړو چې قرآن څومره خوند والا کتاب دی نن زموږ د عباداتو خوند چې کم دی نو نشته موږ دې خوا یو خوا چې کم دی نو توجه بل خوا توجه هم دغه وجه ده که لغون ته کې د یوې رکو نه تلاوت سیوا شي موږ یاره زموږ پنډۍ ماتې کړې ذکر عباداتو خوند چې کم دی زموږ د ذهن نه بالکل وتېرې کومو خلکو چې د قرآن تلذذ او خوند چې کم دی نو څکلی ټوله ټوله شپه به ولاړو ما د صحابو نه لغون ته ښکته راشه د ائمو دور ته امام بن پر رحمت الله علیه په لار باندې روان دی یوه زنانه بلې زنانه ته وایي خور دا سړی پیژنې هغه وایي نه پیژنم وی دا هغه سړی دی چې د ماسخوتن لمونځ وکړي خلک چې کم دی نو خپلو کورونو ته لاړ شي دی د ماسخوتن د لمونځ نه پس چې کم دی د نفلو دپاره نیت وتړي تر سحر د بانګونو پورې چې کم دی نو قرآن وایي نفلو کې کله چې سحر مؤذن راشي اذان وکړي د ده د ماسخوتن اودس روغي دی په هغه ماسخوتني اودس باندې د سحر لمونځ چې کم دی نو وکړي بیا ځي امام بن پر رحمت الله علیه وایي یوې زنانه بلې زنانه ته را خبره وکړه ما خو خبره واورېده خو ما به داسې نه کول د هغې دور نه ما چې کم دی نو عزم وکړو ربه د دې خلکو په ما باندې څومره لوی اعتماد دی د هغې وخت نه پس چې کم دی نو ما به ماسخوتن ته تازه اودس وکړو ما به د ماسخوتن لمونځ وکړو خلک په لاړل اوده به شول ما به چې کم دی نو نیت وتړو ما به نفلو کې قرآن چې کم دی نو شروع کړو تر سهاره پورې به امام باندې پر رحمت الله علیه نوافل کول د اودس د ماتولو مقبر رانله سهار به مؤذن راغی اذان به وکړو امام صاحب چې کم دی په هغه ماسخوتني اودس باندې وایي د سهار چې کم دی نو لمونځ وکړو د هغې نه پس چې کم دی نو لاړ خپل درس او تدریس له لاړ خپل درس او تدریس له صرف د غرمې په ټیم کې وایي لغون ته کې خوب چې کم دی نو کوو ما هغې خلکو د قرآن لذت چې کم دی نو محسوس کړو د قرآن خون او ذایقه چې کم دی نو څکلې وه کله چې به د رمضان مبارک میاشت راله امام بن پر رحمت الله علیه به یو ختم د ورځې وکړو یو ختم به یې د شپې کوو یو ختم چې کم دی نو بعضې علماو لیکلي دا به چې کم دی دا به یې تراوو کې کوو بعضو لیکلي چې 3 ختمونه چې کم دی تراوو کې به یې کول امام بن پر رحمت الله علیه به یو شپېته ختمونه روژه کې یا 3 شپېته ختمونه چې کم دی نو روژه کې وکړل ځکه د قرآن هغه لذت چې کم دی نو محسوس کړو امام بن پر رحمت الله علیه په هغه خوش قسمت اشخاصو کې 4 کسه چې کم دی نو دا دنیا کې تیر شوي دي چې هغو یو رکعت کې خانه کعبه کې دننه چې کم دی ثابت قرآن مجید
ویل لري هغه کې یو کس چې کوم دی امام بن پر رحمت الله علیه دی چې یو رکعت کې ثابت قرآن خانه کعبه کې دنه چې کوم دی نه وي مای صحابه د قرآن لذت چې کوم دی نو سکلو د قرآن خوند چې کوم دی نو سکلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول الله مبارک دیوی غزوی نه را روان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای پړاو وکړو رسول الله مبارک صحابه ته صحابه نن شپه پیرا سوق وکي نن بس څوکي زمونږ چې کوم دی نو سوق وکي دوتن صحابه پاسیرل یا رسول الله تاسو به غم او د شي صحابه دی او د شي منګ بر شپې چې کوم دی نو پیرا کو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه او د شل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوب نه پس چې کوم دی یو مرګره بل ته وای یره ماو تا کټول شپه ناسیو د دینه سپایده خو نشته نیمه شپه چې کوم دی نو زو څوکي کوم نیمه شپه به ته څوکي وکي زبري بیا را پاسوم نو خوب به هم زمنګ وشي او دغه سره سره چې کوم دی څوکیداری به هم شي یو مرګره بل ته وای ته ودشه زجی کم دینو څوکي کوما دیوی ماوی اسی هم ناسی اسی چې کم دینو شپون د باندې شوګیر ده راشه چې کم دینو او 10 وک نفل ته ودرېګا نفل به هم کوم څوکي به هم کوم کله چې نفل ته ودرې سورې کهف چې کم دینو شروع کو دشمن د لرینا د نبی له صلوات و سلام د عملی د پار راغلو چې وای کتل یو کس څوکیداری ته ولاړ دی د په موږ باندې چې کم دینو ولاړ دی دشمن د غشو باران شروع کو غش راځي صحابي په بدن کې چې کم دی خطه ورخخیږي دی وای دومره خوان چې کم دینو مسکه قران کې دومره خوان سورې کافر له دومره مزور کړیو چې بدن کې غش هم ډوبېږي دی بیا هم سلام چې کم دینو نګرځي بدن نه ان چې کم دینو روانه شو بیا هم سلام چې کم دینو و نګرځو تر دې پورې چې کله د ذهن کې دارال شاید زما د جسم نه دومره ان لاړ شي ز کمزور شم را وګرځېږم دشمن چرته نبی له صلوات و سلام صحابو ته نقصان ور نه رسي مجبورن چې کم دینو سلام مگر زو مایغه خلکو د قران مزه کم دینو سکلی وا زګه چې کم دینو ټوله شپه وا قران چې کم دینو دیو نفل کوي دیو به چې کم دینو تهجد کوي صحابو نه پس ائمه اربعو چې کم دینو مزه سکلی وا امام شافعی رحمت الله علیه ته وګوره دیوی زهج لزم زما په پلار باندې شپاړه سورج چې کم دینو حج کې لګې دي سفر به ما شپاړه سورج کو ما به شپاړه سورج کې شپاړه قرانونه چې کم دینو ختم کړل داغه ختمونه مې چې کم دینو وکړل بیا داغه نه پس راشه زمون اکابر لا کم چې مونږ په منبر باندې داغو د نوم سره رحمت الله علیه چې کم دینو وایو مونږ نور الله مرقد وایو داغو د قران لذت چې کم دینو وګوره شیخ الهند رحمت الله علیه زمونږ اکابر مشرانو کې تیر شوه زده پورې دا واقعیات بیانوما چې زمونږ د زلنه چې کم دی د قرآن خون اوچت شوی دی د عبادت مزه زمونږ نه پورته شوی ده کنه الله تعالی دومره قیمتي میاشت زمونږ استادو په ژوند باندې راوستی وک موږ به دا میاشت شرط غفلت په خوبونو باندې نه تیروله سحر پېشمنه وشي فورا چې کم دی نو منډه باندې مونځ وشي بیا چې کم دی نو کمبل واغوندئ هغه یوې بجې پورې چې کم دی نو موږ خوبونه کوو د هغې نه پس د ماسپښین مونږ بیا مازدیګره پورې که چېرته زمونږ سره درې احساس وی رمضان مبارک سی شهره پدې کې الله د الله رحمتونه څنګه راوريږي موږ به په ځان باندې د شپې ګنټنې مخوبم چې کم دینو حرام کړو شیخ الهند رحمت الله علیه چې با کله د رمضان مبارک میاشت رااله شاګردانو کې به یو قاری شاګرد راوستو وې تراوی بکو ته مخ کې زب په تاب چې شاته چې کم دینو ولاړم خو تراوی به پښمنی ټیم له ختمه دومره ټیم چې موږ په صرف خوراک وکړو خوراک نه پس چې کم دینو پورن بانګوي بیا د سحر مونږ چې کم دینو دا بکو شیخ الهند رحمت الله علیه بشاته ولاړو مخکې وای چې کم دینو شاګرد او مرید قاری چې کم دینو تلاوت کوو دیو به تراوی د پښمنی ټیم له چې کم دینو ختم کړي یو ځل د شیخ الهند رحمت الله علیه د کور زنانو چې کم دی هغه قاری ته سوال جواب لېګل چې د خو ټول شپه چې کم دی شیخ الهند رحمت الله علیه ډېر شپې ولاړې تراو ته بالکل جسم چې کم دینو کمزور شوی شاهد د ډېر زیات نقصان اور ورسی د خو شپې چې کم دینو نوافل یا تراوی چې کم دی تر سهار پورې دی کې خو اختصار نه راولي دا خو مختصر کین تر هغه ټیمه پورې دی تراوی ور رسي خو زه تور تنن بانو کدی بم دی بلک دمو کی ویزه سبانه وکم تور تدا بانو ک چې زنن بیمار یم ز ټول شپنی شم درې دی نو شاهد چې ته لنډ تراوی یعنی لغون ته ټیم وکي بیا به ته د شنو شیخ الهند رحمت الله علیه هم چې کم دینو لګو دشي په دې طریقې سره د جسم ته آرام چې کم دینو ور ورسی قاری وای ماوی سیدا زما چې کم دی مرشد هم دی
زما استاد هم دی زه پې هم ډېر زیات خفه کېږم زه به ورته دا بانه وکړم قاري ورته وایي چې یاره جي زه لږ نن ټیک نه یم مختصر تراویح به وکړو یو څو سپارې به چې کوم دی 3-4 ووایو تر سهاره پورې نشم ودرېدی شیخ الهند رحمت الله علیه ورته بالکل قربان بیا کور ته هم زه په دې ځای باندې چې کوم دی نو اوده شه کله چې قاري وایي زه اوده شوم زه چې کله چې کوم دی ماله خوب راغی زه په خوب باندې ورغلم زه ګورم څوک زما پنډۍ چې کوم دی نو چاپې کوي زه چې کله راپاڅېدم شیخ الهند رحمت الله علیه زما خپو ته ناست دی زما پنډۍ چاپې کوي زما یو طرف ته مرشد دی بل طرف ته چې کوم دی نو زما استاد دی فورا زه راپاڅېدم ما چې دا څه کوئ وی تا نه وي چې زه ستړی یم نن تا نه وي زه نن بیمار یم زه خو د شپې خوب نه کوم یو کار خو به کوم نور کله تا ماله تراویح کولې په هغې تراویح کې ستړی شوی لږ ما چې زرې چاپي کړم چې ټیک شي بلې شپې له چې کوم دی زموږ تراویح دا صحیح نه قضا نه شي شیخ الهند رحمت الله علیه ته شاګرد وایي یاره چې ما خو تاسو له آرام درکوو تاسو نه وده کېږئ راځئ چې ودرېدو قاري مخکې شو شیخ الهند رحمت الله علیه شاته چې کوم دی نو ودرېده ما یې کومو خلکو چې د قرآن مزه څکلې وه کومو خلکو ته چې پته وه رمضان مبارک چې کوم دی نو څومره قیمتي د دې یو سیکنډ یو منټ چې کوم دی نو څومره قیمتي دي هغو په تول سره د دې سیکنډونه چې کوم دی نو صرف کړي دي د دې منټونه چې کوم دی نو صرف کړي نن کاش چې موږ ته هم پته وي رمضان مبارک څومره لوی عظیمه میاشت ده بیا به موږ د غفلت خوبونه نه کول بیا به ما تا ته دا نه وي راځه روژه لنډو پلاني ځای ته چکر لګو موږ به یو سیکنډ لري چې کوم دی نو قیمتي کړو کاش چې موږ ته هم داسې پته وي څنګه چې زموږ اکابرو څنګه چې صحابو څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانو لوڼو چې کوم دی نو د قرآن مزه څکلی وي کاش چې موږ ته هم د قرآن مجید دومره مزه چې کوم دی نو حاصله وي بیا به موږ چېرته د غفلت په خوب باندې چې کوم دی نو نه وده کېږو محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي